په خوب کې جارو وهل د دې څه تعبیر ده؟ سید رحمان پوښتنه کړې ده چې په خوب کې یو ځای جارو کول د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. که چیرې مالداره خوب لیدی او سرمایه‌داره و، دې خوب لیدی جارو یې وهی، خپل کور یې جارو کوئ، نو د دې تعبیر دا ده پر ده به تنګ دستي راسي، مفلسي به راسي، دی به د غربت ښکار شي. او که چیرې یو سړی مریض و نو هغه خوب لیدی خپل کور کې جارو وهي، خپل کور جارو کوي، نو د دې تعبیر دا ده دغه مریض مرګ رانږدې ده، دا مریض به د دې مرض څخه مري. یا یو روغ سړی دا خوب لیدی د خپل کور جارو کوي، لیکن په دې کور کې ورور یا پلار یا خور یا مور یا وراره یا وریره یا زوی یا لور یا ماینه یا میړه یو څوک مریض و، خو ده دا خوب لیدی خپل کور یې جارو کوي، نو د دې تعبیر دا ده چې دغه مریض به مري، د دې مریض وخت رانږدې سوی ده، دا مریض به د خپل دغه مرض څخه مري. که چیرې قرضداره سړي خوب ولیدی په خوب کې جارو وهی، نو د دې تعبیر دا دی د قرضه به ختمه شي. که چیرې یو چا خوب لیدی د بل کور یې جارو کوی، د بل کور یې جارو کوی، نو د دې تعبیر دا ده د دې کور څخه به دی نفع حاصله کړي. او که چیرې یو چا خپل کور په خوب لیدی دا کچرې راټولولې جمع کولې، نو د دې تعبیر دا ده نو ده ته به مال و دولت میلاو سي. اوس که چیرې یو چا خوب لیدی مسجد یې صفا کوی، مسجد یې جارو کوی، نو دا ډیر ښایسته خوب ده، ځکه دا د ګناهو څخه د پاکېدو علامه ده.